کتونکو الف خان شیرپوی ما کیمرامین را سره یاسر خان دی خو تاسو ما وینئ نو زه دې وخت کې په یو حجره کې یم. اوس به زه تاسو ته د دې حجرې چې کوم دی نو خوبی ښیم. تاسو خو ګورئ د دې حجرې د دې حالاتو نه پته لګي چې دلته کې څومره خلک ځي، څومره خلک راځي، څومره خلک دلته کې کیني، بیا د دې کټونو نه هم پته لګي. کتونکو نن نه څلور کاله مخکې چې کوم دی نو ما د هومیوپیتک حوالې سره به په ریډیو دلبر باندې خبره ترې کولې، بیا پکې څلور کاله پکې داسې دغه راله چې بس بیا ما هومیوپیتک خپله نوم مطمئن نو بس د هغې په وجه باندې ما بس په هغې باندې کار پرېښودو. بهرحال نن چې زه تاسو ته خبرې کوم نو تاسو ته زه کله هم په دې ټول پروګرام کې دا نه یم چې تاسو دلته کې راشئ، کله هم درته نه ویم ښه، ولې چې دا نه تشهیر کومه نه اشتهار کومه. خو ډاکټر صاحب سره زه خپله راغلی وم، ډېرو خلکو راته صفت کړو نو خپله دا معده مې ډېره سختېده نو ما یې چې یاره میلو شم. نو ډاکټر صاحب ته لاړم، نو ډاکټر صاحب ته مې ویل یاره خبرې اترې به وکړو. نو هغه ویل یاره زه تشهیر نه کومه، یوه دویم دا ده چې زه پیسې ګټم خو مناسب ګټم او د پیسو شوق نه کومه، او وي دا دوکان هم وي د خپل شوق دپاره کوم، دې دپاره نه کومه چې یاره یو سړی دې راشي. دا د غوړې ډېر حقیقتي خبره کوم، مخامخ ډاکټر صاحب دا دی ناست دی نه یې راته ویلي دي، خو د دغه دوو خبرو راله زړه وګټم. ډاکټر صاحب دا دونه نه څپۍ شته، نه د سره دویم کش ته دی، نه داسې خلک ځي راځي، خو داسې دغه نشته. بل دا ده چې چېرته غټ دوکان ته هم لاړ شي نو دونه دوایانې او پکې سینې کې څومره چې د ډاکټر صاحب په دې دوکان کې دي. نو ډاکټر صاحب وی بس الف خان وي د پیسو شوق نه کومه، او د خپل شوق دپاره چې کوم دی نو دا ډاکټري کومه، بس خلک راځي. دې نه مخکې زه ناست وم، د چینې نه زنانه راغلې وې، چینې نه ملګري راغلي وو، نو ما یې هسې د سره یو څو خبرې اترې کومه. بیا درته وایم چې غورې هسې نه چې تاسو وایئ چې یاره تشهیر کوي، خو دا زه یو انوکه شانتې کلینیک هم وینم، انوکه شانتې انسان هم وینم، ډاکټر هم وینم چې هغه ډاکټر صاحب وایي چې زه د شوق نه کار کوم، او زه یم چې زما نه دې ځای نه څوک دوی یوسي او په هغه دوی باندې یو سړی ښه شي او دوا راته وکړي، بس نور زیاتي مې هېڅ مقصد نشته دی. یاره چې زه پیسو ګټم او زه دا کلینیک او دا هر څه چې کوم دی نو داسې ټیک ټاک کومه دا دي دا کسان رالل. ډاکټر صاحب کوم وخت نه لګیا یې؟ یاره الف خان صاحب زموږ خو تقریبا 15 ساله شو. 15 سال همدې ځای کې که نه؟ مخکې ما سروس کوم. ښه. او سروس سره ځان پارټ ټایم دا کار کوم. او سروس په کومه شعبه کې و؟ ښه ښه ښه. او سیکنډ ټایم کې به دا کار کوم؟ دا کار کوم. بیا ما ته دونه فایده وشوله چې زما خپله بواسیر و. ښه. او خدای پاک دې کړو. ښه. بیا زما وایف وه د هغې ګردې بلکل ختمې وې. ښه. او دې دوی سره خدای پاک دې کړو. بیا زما زوی د هغه د هایډروسیل و د انډې کې دا دغه ني هغه هغه هم خدای پاک دې کړو. ما وی دا خو ډېر زبردست پروګرام دی چې دا دې کورس وکړم چې خلکو ته فایده وشي. بیا هغې نه ما 4 کاله کورس وکړو پارټ ټایم والنټیر کالج کې به آیت آباد کې. ښه. نو د هغې نه پس چې څوک راځي به دوی ورکړو، خدای پاک یې ټیک کړي. په سیکنډ ټایم کې به بیا د دې دغه کوم، او لاول چې په خپلو بچو تجربه کړې وه دا علاج دی بل چا نه کوو؟ او دا علاج ما بل چا اشنغری کې یو ډاکټر وم، هغه نه ما دا علاج شروع کړو. نو زه دونه انکرج شوم چې ما وی خدای پاکه چې دا فایده زموږ د کلي خلکو ته ورسي، زنانو ته ورسي. ګوره زنانو د بواسیرو مسله وګوره که نه، دلته کې میل سرجن هم نشته، دغه فیمل سرجن هم کم دي که نه. یو میل ته به لکه دا زنانه خپله ځان ښکاره کوي. نو ما وی خدای پاکه چې دا زه ټیک شوم چې داسې هر څوک ټیک شي. نو دونه زنانه ټیک شوي دي چې زه تاسو د هغې تعداد نشم کولی. او به دوی ول ورکړو، خدای پاک دې ټیک کړي او دغه نه سرجري نه بچ. تاسو ډاکټر صاحب دلته نور څوک وي داسې زه چې وینم راوینم بس خپله لګیا یم بس؟ نو بس زه ځان نه لګیا یم، زه دونه کومه چې یاره پیسې د خلکو نه دونه والم چې به دا دوی پې بیا راوړم چې نوره دوی پې راوړم. په کیس پیدا شي. نو ما دلته کې لوټه ډاکټر را کوم ځای کې؟ هسپتال کې، تنګي هسپتال کې ارم ابراهیم نوم دی. ښه. خو د هغې نه به رش په تا زیاتي؟ هغې نه هغه ما له مریضان رالیږي، خاص کر د ګنج د مریضان نه دي، د یوټس دا پرابلم وي یا سولې وي یا څه بل څه مسلې وي یا بانجپن وي او یا بواسیر وي یا تریخې کاڼي وي، هغه ټول مریضان ما له رالیږي. ښه. یاره ډاکټر صاحب زه دونه د کار خبرې کوي، لږ ورته رانږدې کېږم یاره والله چې
زه خیران کن شانتې خبره ده چې خبر چې دا کار زه نه کوم شوق زه نه کوم زه دونه کوم چې ما دونه مریضان راشي چې یاره موږ له دوی ولکو خدای پاک دې ټیک کړي موږ ته دعاګانې کوي. اصل کې کتونکو دا غواړي مخلصي احساس. لکه زه به اوس راغلی وم ډاکټر صاحب ته مې چې دونه پیسې به راکوي او به زه به کوم خو ډاکټر صاحب مې 2 خبرې واورېدې. یو هغه کلینیک باندې خرچه وشي غواړي هغه هم بیا د مریض نه وصولیږي نو اجره یې خپله ده داسې ده که او صاحبزادګان دي داسې ده که نو د دې ځای نامې ګرامې خلکه دي او بل دا ده چې ریټایر شوی دی او دا روي لورکۍ مې ډاکټره ده نور بچي ښه تعلیم یافته دي. او افغان صاحب موږ د اردو د دوی موږ فری ورکوو دا پوڼې نه دي دا موږ جوړو خلکو ده هغه بچیانو والا بچیانو والا پوڼه اوس موږ جوړه هغوی نه جوړوي هغوی نه جوړوي هغوی د لویه پیسې جوړه کړې ده ستا نوکران یې خرڅوي را خرڅوي نو خلکو ته ډېر زیات تکلیف و نو هغه کار هم ورسره معاش وړو خو دا دوی هم اوس پوڼې پسې راغلي دوی هم راغلي. کوم ځای نه تاسو راغلي؟ مونږ خو د پېښور یم زه پېښور ښه او اوس راله چې کوم نور ملګري راغلي هم د پېښور دي نو موږ ته وایي چې یاره پوڼې نو هلته کې چې لاړل هلته کې نشته ویده وي نو مې راشه ښه ډاکټر صاحب چې لاړ شو 4000 بیل جوړ کړي او 5000 بیل جوړ کړي د هومیوپیتک داسې خیران کن بشي د هسپتال نه خو هغه څیز ګران کړی ده دا اوس کوم دوی در کوم که نه دا ټوله دوی چې دا د بواسیر دا دوی دا د 500 روپو ده او تا نه زه 600 روپۍ لم 100 روپۍ به نه زه ګټه کوم خو دا 500 نه دي په دې 500 کې مونږ ته پکې پاتې کېږي نو دا زیات نه زیات دا یا د 400 ده یا 450 روپو او دا به 4000 4.5 5000 روپۍ دغه اشتهاري ډاکټران له خلکو نه اخلي او چې کېږي هم پرې نه با هغې کسان بیا مونږ له راځي نو بس الحمدلله دې نه پس خو بس رش نور زیاتېږي دا یاد ساته وارې ښه نه زما نه پس زمونږ هم څه دغه وي که نه ښه خو اکثر دا خلک بدل را بدل شي رش پې ډېر زیات شي که نه ډاکټر صاحب او که نورو کسان هم راځي که نه هغې سره هم زما دا رویې وي خو ریټ به هماغی دغه به هماغی که ما خلکو کلیر مې پې روان ښه دي دوایانو کې هم 2 نمبر او 3 نمبر نن سبا خو دې کې هم روتېږي بلکل دې کې زمونږ دا هومیوپیتیک والا سټیراید استعمالوي او هغه سټیراید باندې خپل پریکټس د هغوی رواني خاص کر د پین دا دوایانې شوي د آستما دوایانې شوه د دمکیب شو چستون شو یا د پینګو شو که نه یا ډونا شو دا ټولې دوایان دا سټیراید دي او دا ظالمان سټیراید نه دي دا په خپل پیک ولا دغه کې جوړ کړي او په هغې پیک باندې هغه خرڅوي او خلکو نه بلا زرګونه روپۍ اخلي خو په بواسیرو باندې ستاسو ډېر اوبه رسېل دي ډېر پریکټس دی ماشاءالله بیا داسې د معده ګرده هر څه د معدې زخم د ګردې زخم د ګردې پړسوب د ګردې د کاڼي خو موږ سپیشلایزیشن دی که نه او د زنانو بانج په د زنانو رسولې فراسټیټ د تریخې کاڼې ټانسل دا ټول خدای پاک په دې دوایانو باندې ښه کوي. صحیح او دوایانې داسې ډیلي ځله څوک روړي دا خپله ځای که نه مخکې یو کس راغلی د پېښور نه د سیلمنان راځي موږ ورته فون وکړو بس اډر ورته ورکړو بس دوایانې روړي نه دلته چېرته دیسي نه روړي که نه دا دوایانې ستا مخکې راځي ګورې دا پرتې دي دا دوایانې په دې کې ماشاءالله ټول پیک دوایانې د کمنو کوم مشهورې کمپنۍ د هومیوپیتیک د هغې دوایانې دي په دې کې نه د بوګس کمپنۍ ده وي او نه پکې د سټیراید څه مسله شته. صحیح ښه کتونکو ډاکټر صاحب سره ډېر بحث کېږي رښتیا درته ووایم چې دا خبرې زه د خپل لاندې کوم یعنې ډاکټر صاحب سره زما لومبې ملاقات خو ډاکټر صاحب نن به را سره یو واده کوي ښه هر څوک چې وي که نه را به شي او دا صفوی به پرې داسې وکړي که نه لکه اوس ته به د دنیا سره ډغره وې ځکه چې تاله به اوس د څنګه چې د پېښور نه دا خلک راغلي دي نو تاله به اوس د ډېر لرو نه خلک راځي او دا پند نه دي مونږ هنر زده کړو که نه نو ځان سره دغه کړو لکه وی علم زده کړو خلکو ته وښایه که نه تاله خدای پاک ډېر زیات په دې لاسو کې د شفا چولې ده نو خلک به دلته کې راځي او خلک به د علاجونه کوي نو چې هغوی ناست دي ښکلي ماحول کې نو لږ به ډېر به دغه او کتونکو لکه زه ولې متاثره شوم ما غواړې د بل چا نه اورېدلي الحمدلله چې په 400 کې کم هومیوپیتک والا وي نو ښه مې عزت کوي ښه مې قدر کوي را پسې کال کوي راشه خو ما تاسو ته شروع کړي چې د 4 کاله کې ما چېرته په هومیوپیتک خبرې نه دي کړې دې کې هم تاسو ته دا نه وایم چې دله راشئ ښه دا مې درته صرف د ډاکټر صاحب ذهن او خپل ذهن مې سره شریکو او ډېره مهمه خبره پکې روته چې هغه پوڼې هم دلته کې ملاویږي نو دا پکې ډېره ښه خبره چې کومه ده هغه مخې ته راغلله چې دا ما ته په لومړي ځل پته ولګېدله
نو هغې لپاره او پرېږدلی درکوي په پیسو میسو نه چې یاره خرڅوي او یا دا کوي او ډاکټر صاحب موږ یو بل کار هم کوو موږ چې چاله دوی ورکو دوی او دا ورته ووایو چې د دوی کار ونه کړو نو راشه نو چې نوره دوی ورکوو د هغې پیسې هم ترې رالو یو کس و نو هغه وی چې زه به راځم خو زه به تنګېږې نه نو ما ورته چې ته کله راځې که نه ما ته به دا وړکې نه راولې چې دی به تنګ شي نو هغه له ما 27 ځله دوی ورکړه په 28م ځل باندې په هغه دوی اوچتېده هغه ټیک شو او ما د صرف د یو ځل دوی پیسې رسېدي واره ښه تاسو دا خبره دوباره کوم ډاکټر صاحب وایي چې دیو پیر علاج لرالی بیا چې په 2م ځل 3م ځل 4م ځل راځي د هغوی پیسې درنالم او یو مریض چې کوم دی هغه 28 پیرې راغی او په 28مه پیره پې د هغوی کار وکړو یو خو د دې ساید افیکټ نشته چې تی خوري او یاره تا ته به څه نقصان وکړي څنګه چې دا نورې دوایانې دي هغه ورته نور نقصان لکه د طاقت ګولۍ چې خوري نو هغه هم درته ډېر غټ نقصان درکوي خو د ډاکټر صاحب دا خبرې یاره بس الله دې ولا اجر ورکړي او زه به ورته دعا کوم او زما دغه وس دی چې زه به له تشهیر چې کوم دی هغه پرې کوم او د خپل طرف نه چې کوم دی د مکمل تعاون یقین دخاني ورکوم او داسې هفته کې بیا زه سلام لم راځم او تاسو ته نه وایم چې ډاکټر صاحب له راشئ کله هم درته نه وایم هسې نه چې تاسو وایئ چې ایلب خان راوستي خو ډاکټر صاحب خبرې مې درته وکړلې چې دا د کومه د وجې ته په 4000 او 5000 اخلي که نه زه هغې خلکو ته هم داسې وایم تاسو دا خبرې واورئ د خلکو نه دوکم کي زه د دې د وجې دا تشهیر نه کوم زه یم زما په سر باندې بیا خلک لوټل کوي 15,000 مړه د مریض نه ته په خومیوپیتک کې اخلي 4,000 ته په خومیوپیتک کې اخلي او بدوی هم کار نه کوي او ډاکټر صاحب څه ووایي 100 روپۍ به بیا هم ګټم په 1500 به در کوم د غریبانانو خلکو دپاره راشي هغه غریبانانو خلکو ته ضرور ویم چې راشي د چا چې وس نه کېږي څوک چې کور کې چرګ او چیلې خرڅه کړي اول ته لاړ شي ډاکټر د 20,000 ورکړي او بیا پې دنیا ټیسټونه وکړي او بیا چې کوم دی ولې دوی ورکړي هومیوپیتک ښه علاج دی او قابل سړي له چې ورسي او بیا چې تاله اوریجنل دوی درکړي په دې کې 13 قسمونه راختلي دي دغه ځای کې زه خفه شم برخال بیا به هغه ډاکټران خفه کېږي چې زموږ په روزګار کې ته لتې وې او دا وې هغه وې د الله د رضا له کار وکړې د الله نه ویرېږې د الله د قهر نه ویرېږې څه به یې دا ډاکټر صاحب وایي ضمیر مې خوشحاله دی وی ایلب خان یو په دې خورو کې ناست یم ضمیر مې خوشحاله دی قسم په خدای چې خورې دي او داسې یو میپل دی خو سکون پکې موږ ته میلاویږي خلک ځي او راځي د لرې ځای نه شیشې شته نه پردې شته نه چې کوم دی هغه چټۍ شته ښه غټه حجره ده هغه کلینیک چې هلته به لاړ شي دلته به لاړ شي وله ټسټ وکړه ولته ده وکړه به ډایرکټ راشه ناست دی او به تاله دوی درکړه خدای دې راته ژوندی لري او دا درته وایم چې زه د خپله له علاج ما کړی نه دی خو به زه مطمئن شم ولې چې انسان وي تندي ته چې وګورې نو پته یې لګي ډېره مننه خوشحاله او باد اوسئ